جی السلام علیکم ناظرین، زه فرمان الله ملیزی او تاسو وینئ MN نیوز. ناظرین، دا وخت BMC هاسپټل کې زه موجود یم چې چمن کې قبایلي جنگ ترمنځ راغلی و، نو په دې کې د څو کسان چې زخمیان شوي وو بای ما سره موجود دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. که دا راته ووایه د جنګ او جګړه په چیش باندې راغله، کوم وجه یې وله؟ دا د ځمکې تنازع ده او د دغه د بازار کې جایداد تنازع کې ده. بارډر سره روان ولو، بس کور ته تللو، دا کسان بس په لار کې راته ودرېدل پر مال روډ باندې. باره 15 نفره ولو، خنجران یې غورځوله، سرور و په کار خنجران غورځوله، عظیم شاه و او امان الله و، ندا ولو، ډاکټر سرور علي الله ولو. څو کسان حمله در باندې وکړه؟ تقریبا 15-14 کسان ولو اندازه داسې حمله پر موږ وکړه. تاسو څو ولاست؟ موږ تقریبا 3 نفره ولو. رانه باندې سرور او ندا ولو، په کار باندې داسې دغه را باندې حمله را باندې وکړله. سرور تاسو سره نور کوم هلکان در سره وو؟ زما سره عمران راسره ولو او بل عجب ولو او نعیم خان ولو. موږ کور ته روان ولو، د بارډر سپرمال روډ باندې بس دا کسان په لار کې راته ودرېدلو، بس جنجال یې راسره شروع کړي. دغه مطلب ته مخکې داسې جګړه سره سوې وه نه وه سوې؟ و مخکې موږ هم یوه جګړه بله سوې وله، بس دا خلک موږ ته نور هم دمکۍ راکولې چې پرې موږ دوه ولاکه موږ تا سره ګورو نه وارداتو دغه در باندې دمکۍ یې راکول. چې کوم حمله وه دا قاتلانه حمله وه؟ قتلانه حمله وله بالکل. دغه عمران بھائی، که دا راته ووایې څنګه جګړه څنګه منځته راغله؟ موږ د بارډر سره روان ولو، بس پر مال روډ دې راته ولاړو، 15-14 کسان ولو، بس واردات یې وکړي ویې واللو. ځګر باندې زه به خنجر لګېدلی. خنجر لګېدلی؟ هو. نو اوس ساه اخیستلو کې تکلیف درته ستا نشته؟ ډېر تکلیف دی، زه ساه نه شم اخیستلی. زه هو قتلان هم مې راغله. قتلاني د څوک ولو؟ په کار و عظیم شاه و او سرور و امان الله ولو، ندا ولو. هو.